بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما قبل آیاتونو مبارکو کی د موانعو بیان ختم شو. پلیتای د منافقانو او هغه سره سره د احد د عارضي او د ظاهري شکست علل بیان شو. خیره که چه باب ختمی نو سوالات او جوابات ذکر کی. ولا يحسبن الذين كفروا دا دفع دیو اعتراض دا سوال راغی د مومنانو ذهن تا چې دا کافرو له دومره مال او دا دومره عمرونه ولې ورکوي دي او کافرو یې مونږ غوره یو، مونږ له مال را کړی دی، مونږ له عمرونه را کړي دي. نو الله جواب وکړ چې کافر دې دا ګمان نه کوي چې زمونږ دی لره مهلت دا دی لره غوره دی، بلکې دا دی له ورکوم چې ګناه زیات شي او ګناه سره سره تیار کم اخیرت تا و عذاب تے تیار کم. قرآن کریم دا مضمون ناشنا انداز کے ذکر کرو پر ډیر عمر او ډیر مال سره به غفلت راشي او غفلت په سبب د زیادت د گناہ ګرځي او زیادت د گناہ دا به سبب د عذاب ګرځي. ولا يحسبن الذين كفروا گمان دې نه کوي کافر انما نملي لهم چې یقینا مهلت زمونږه دی لرا. انما نملي لهم ما مصدریہ کا انما چیقنا مولد زمنگا دیلرا یا دا چی مولد ورکو من دیلرا خیر لانفسهم دا با قوروی دیلرا نا دا گمان دینا کئی انما نملی لهم یقنا منگا انما نملی لهم یقنا مولد زمنگ دیلرا لیستادو داد دید پار دے لیستادو چی زیاد شی دے اسما کو گناہ کے یقینا محلت ورکو من دی لرا دید پارا چی سوا شی دے پا گناہ کے نور دیر مال دیر اولاد او دیر عمر دا با سبب دا غفلت گرزی او غفلت دا با سبب دا زیادت گناہ گرزی او آغا زیادت گناہ دا بسبب دا عذاب گرزی. کافر ددانوئی چه منگلا مولد ذکرہ کولے کی گی چه منگوریو مومن دے ددائی پدے دیر مال او ددائی پدے مال سر سرا پدے عمرنو دو گنشی. قرآن کریم
د منافقین بارا او د کافر بارا کم دغوی سورہ توبہ کے دا مضمون ذکر گئی قرآن کریم لوگو گورا سورہ توبہ آیات نمبر 55 گورا الترب قریب فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم تعجب کے دیو نور زی تعالی را اموالهم مالنا ددی ولا اولادهم او نا اولاد ددی انما يريد الله یقینا غواړي الله تعالی ليعذبهم بها چې عذاب ورکی دی لرا پدې باندې په سبب د عذاب ورکی دی لرا په سبب د دې باندې په ژوند دنیا کې الله د کافر او د منافق ډېر مال او اولاد الله وی دا سبب د عذاب ګرځو په دنیا کې د دې په وجه د لرا عذاب ورکوم دنیا کې عذاب آل عمران کې تذکرہ وا دو اخروی عذاب چې دای غفلت سبب د غفلت ګرځي او سبب د غفلت دا سبب د ګناه او د زیات د ګناه ګرځي دلته وای شرف دانا دنیا کې عذاب ورکوم دی لرا په دې مال او په دې اولاد باندې ایراشه آغا منافق چې هغه بچی ته صرف دا کوي چې بس ته صرف دنیا پیدا کا او ساتش د دنیا سره کار دی نور هغه د قرآن کریم دشمن نه پار صورت کې پنن وخت کې دا منافقین د کالج او د یونیورسيټي په شکل کې ډېر موجود دي او دا منافقان دا بیا په ډېر مولیانو کې موجود دي دا ډېر تبلیغیانو کې بیا موجود دي نو دا ډېر باجیانو کې موجود دي بچے مدرسے لنور کے بچے دل لنور کے بچے صرف جوار کئی نو کالج لور کئی بس دنیا دا او آغا منافق دیر خوشحالی نیر نشتی چه زما بچے دا کالج و یونیورسٹی کے چلے نو آغا دیر زیادے اعلی لمبر واغستے لیکن آغا اعلی لمبر چواقلی نو آدھا غلاو گرزی آغا اعلا لمبری سبب د غلاو گرزی اور اوریجنل غل بین الاقوامی غلطی جوڑ شی نن کتا گوری پای سملائی کے کم الحدین تا تا نظر رازی دا کتا گوری اس سملائی کے ملحدین پا نظر رازی نو دا کتا گوری پا دے پوچ کے پا پولیس کے دا قادیانان و شیعگان دا تا نظر رازی دا ټول د کالج هغه دوړو والی دی او د پرویزیت دوړي په دې کالج کې پریږدي فرعونی پالیسی د وجلو شاعر وای یو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعونوں کو کالج کی نہ سوجی فرعون کا دا کالج سوچ کړه نو آب دومره نو بدنام شوه آب دا چانوي چې قاتلو بس دا کالج ته لګلې او کالج کولاو کړه نو بیا بتاوي نن کې یو سړی جینای د زمانه کنجرای جوړول غواړي نو کالج ته ځي او کبچه د زمانه بړوا جوړول غواړي کالج ته ځي کالجیان رونه دي وسکیږي نه خپګيږي نه کله وای چې موږ په کالج کې یو ډېر نیکانو د کالجی نیکی او د کالجی نیک عمل امنګ لیدلې هغه لکه چې هغه چرته مدرسې سره عالم سره یا خمور او بلار سره لګ ټچوي ما گزاره کوي او دا سمیم لیدلې چې هغه غټ مور او بلار نیکان دا غي بچی زنادقه وګرځي او بيدین وګرځي په دغه کالجونو باندې سموئل يهودي او دا اقرار برملا کړی دی چې مسلمان کی منګه
کار کړه دی نو دا کار مونږ په کالج د تعلیم په نوم کړی دی د دې تعلیم په نوم باندې دهریت خورېږي په اټلی کې او کینیډا کې په دهریت پیریډونه اخیستل کېږي او دلته خلک روان دي لکونه غیبی زه عهدې لازم په دې کالجونو کې پرویزیت او قادیانیت برملا خورېږي او عیسائیت او هغه دهریت عیسائیت قادیانیت تشیع رفض د دې کالجونو کې خورېږي من باندې دا پټه نه ده مونږ ته ښکاره ده او دغه منافقین دا چې مدرسې او جماعت پورې خاندي دا یاران بیا دغه بچي او دا مالونه اخیره کې جاړي ما وایي په بچی او په بچي باندې ډیګرۍ وکړې او هغه د پلانټي سره لاړه زما په خوښې واده ونکړه لبنه دا تا لېږلې د تلو ځای ته وه هغه بیا دومره بې حیا شي چې پلار یې ناست دی ورور یې ناست دی د کالج چپوچ وو نو هغه د مشر رور او د پلار په ځای رور او د پلار په مخ کې وایي جنکو سره تعلق ساتل دا زموږ مجبوري ده دا خو موږ ساتو دې ته مجبوري وایي جینۍ چې د کالج شي نو هغه داسې ووایي پلار ته وایي دغه میړه مې ځان له خوښ کړی دی ته راله مه خوښوه نو هغه بیا خوښوي او پلار ته په خپله وایي او هغې ته هغې وایي لاو میریج لاو میریج چې دی نو دا د زمانې د جاهلیت پیداوار زمانه د جاهلیت کې ګڼ نکاحونه وو په هغه نکاحونو کې یو نکاح چې دی نو هغه د نن وخت تعبیر چې دی نه کېږي نو هغه دا و چې هغې ته تاسو وایي لاو میریج دا هلته و دا لاو میریج چې پیدا کړ دا مخلوط نظام کې دا بچے چې عذاب وګرځو دا مال چې عذاب وګرځو دا په کالج او یونیورسټۍ کې او بیا زما او ستا په دې حالت معاشره کې انما یرید الله یقینا غواړي الله تعالی یعذبهم دې لپاره چې عذاب ورکړي دی لرا بیا په سبب د ډېر مال او دولت باندې فل حیات دنیا په ژوند دنیاوي کې غواړي الله تعالی دا وتزهق انفسهم غواړي الله چې وزي روحونه د دی وهم کافرون په داسې حال کې چې وي دی کافر الله وی منافق لا چې دین تسبب ګوري مال ورل ډېر ورکوم اولاد ورل ډېر ورکوم دې د پارا چې عذاب پیرا ولم او دې د پارا چې د دنیا نه کافر بوزم د چې دنیا نه کافر لړ شي د مال او د اولاد په نشته نو صبر راځي سمارا با غرازي چې تا کما آل عمران کوې لیزدادو اسما دیر پارا چه زیاد شی دی پا گناہ کے نور پا گناہ کے لالت سوائش دا مضمون بیا سورہ توبہ 85 کے ذکر شوئے ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ چرت قرآن کریم تعبیر کے انما اموالکم واولادکم فتنہ دا ستاسو مالنا او ستاسو اولاد چلے دا پتا سبان دیو امتحان دے دا دنیا دار الامتحان دا نستا مال او ستا بچے چلے ستا دا اولاد چلے نو دا میو امتحان دے
دا ته د الله د دین قرباني او که منافق ګرځې تش د دنیا د پیسو ګټلو یو ذریعه ګرځې تاسو وګورئ چې سهار شي هغه د الله یو بهترین تعلیم راغلی دی هغې له څومره خلک را روان دی قرآن لا څومره راځي او هغه د انګریز د لاټ میکالې نظام هغې له څومره روان دی سار مو سوچ کړی دی دې ته مو سوچ نه دی کړی دا سهار چې دا جینکۍ روان دی دا سهار چې دا هلکان روان دي یو هیړ دی او هیړ دی لار پکې نشته رشکه خالی نشته ډاټسنې خالی نشته او بسونه خالی نشته او غر دی او غر دی دا چېرته روان دي دا څه له روان دي دا صرف دې له روان دي چې ایک دوڼي دوڼي او دو دوڼي چار دا زده کړي او دا صرف دې له روان دي چې 1 2 3 نه نه وایي زمونږ سکول کې خو جي مزیدار حفظ ورسره کېږي او وایي ستاسو حفظ مونږ لیدلی دی ډېر ښکلی نظام دی چې وایي ډېر مزیدار هاسپټل وایي او مونږ خبر یو چې ستاسو څومره مزیدار هاسپټل دی او د الله دین له د الله دین له هېچا سره وخت نشته دغه مال او اولاد دا بیا سبب وګرځي د عذاب دغه عمرونه چې الله ورکړو دا بیا سبب د عذاب وګرځي او الله ورته وایي دا عمر چې ما درکړو نو دا تاله ما څه نه درکړو دا تاله ما څه نه درکړو چې نن ته دا چغې وې سورې نور کې دا مومنون کې وګوره چغې به وایي چې الله ما واپس کړي عمر ضایع شو عمر ضایع شو او مال او اولاد نشوا چغې به وایي سورې مومنون وګوره آیات نمبر 99 سلکړې ده خلقو شل نکړه او قرآن کریم سلکړې ده حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون کله چې راشي او تن ستاسو ته مرګ وایي به دی ای زما ربا ارجعون واپس کوي ما لره واپس کوي ما لره بیا بیا به وایي ارجعني 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 واپس کوي ما لره واپس کوي ما لره واپس کا ما لره دا بار بار تکرار نا تعبیر وکړه په ارجعون لفظ جمع سره ولی چې ما نه دنیا کې صفات شوي دي کوم عمر ظاهر کې نیک عمل وکړو الله به انکلا دا سندا انها کلمۃ هو قائلها دا بس یو کلمه دا چې د دی ویونکې ده ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون اس دے واپس نشی راتلے او سورہ پاتویر کے اللہ بیا تعبیر ناشنا انداز کے کئی پاتویر لگو گو رہا چه تالما عمر در کڑو نداما دغل در کڑو چه تزان لسو کے آیات نمبر 37 گورا آیات نمبر 37 گورا چې ترسوم باندې ویل کړه تاسو دا سمزیدار خپل وهم يصطرخون دا دوزخیان
وهم یصطرخون دا دوزخیان چغی بوہی فیا پدے دوزخ او پدے جہنم کے وائی بدئی ربنا اے زمنگا ربا اخرجنا ابا سمنگا ولی نعمل صالحا دیر پارا نعمل صالحا چعملو کمنگا نیک غیر اللذی غیر داغنا قلنا نعمل چمنگا کو من خود دنیا کے اللہ تش کالج بھیجن دلیو منگا خود دنیا کے تشل نمال و دولت بھیجن دلیو منگا خداوے چیز منگ بچے با را مخیشی نو منگ با پلاس ماسوو سیاسیانو سر بیکنو پاسو دیب سیاسی شی بیا با دیر مالونا پیدا کی نو منگ کو آغلد سیاست تعلیم ورکڑو منگو تاوی چه بچے دروغ زدکا سیاسیانو پشان شا مسلمانان جنگو پرغون شا وجعل اهلها شیعا پرغونی پالیسی را واخلا مسلمانان جنگو زانی سملی ترسو پرغون شا بچے مزیدار او منگو تداویلیو چه بچے ابن عبی شا سیاسی مشرد دا حاصلولو دا پارا ہر دروغ وایا کہ اسلام سره دې ټچ راته نو اسلام ټچ ورکو کو کوپر سره دې ټچ راته نو کوپر ټچ ورکو یاره بچې دا کو نو الله مون خدا کړی اوس مو واپس کی چې بس مونږ نیک اعمال مونږ خو الله مدرسه چرته نو لیدل مونږ خو بچ زیات نه زیات نو کون الله استنجاب موکړه او بس هغه نه پس کا مونږ الله بیا چلے نو چر پشاک نو سوٹ رونگیو والے او بس بیا بلاڑ منبوے چھ بس اسمان جو منگا ٹیم کڑا دے منگو مدرسہ قرآن نظام خو منگ نپی جندا اللہ منگو پس کا چھ منگ نیک آمال کو جواب براشی اولم نعمرکم آیا ما عمر نو در کڑتا ستا ما یتذکرو فی من تذکرا آغا عمر چھ پندو نصیت اغسطا پاوے کے آغا چھ پندو نصیت اغسطا وجا اکم النذیر اور آگلیو تاسوتا نظیر یراور کون کے تاسوتا یراور کرا غلو تاسوتے دا اللہ نظام میں اس تاسو لالا گناہ سوا کے دا انما نملی لهم لیزدادو اسما نفذوقو فما للظالمین من نصیر نندا غی سکم دا دی نشتا اوسا کئی عذاب نشتا دا ظالمانو دا پارا من نصیر سکم دا دی عرض میں دا کہو دا دفع دا اعتراض دا دیلا دا عمرونا والی ورکڑی دی دیلا دا دیرمال والی ورکڑی دی وید دا دیر پارا چی دا سبب دا غفلت ہو گرزی سمر غفلت کی غرزو دی چی پا کور او پا علاقہ معاشرہ کے ٹول سو چکے نو چی سو بچی دی نو آگے کے دو دا اللہ دین لنشتا ٹول دغل تزی یار ڈاکٹر تے جوڑو والے ڈاکٹر خدمت کئی دخل نمڑا فصلو کیو ڈاکٹری جاتا خادم نور ٹول لی گیا دی حضرت پیٹ لارا غفلت تے چھ مسما زان لکے سیرہ جمع کرے سیاسی تے جوڑو یار جی زدنا لیکچرر جوڑو صرف دا پیسورا کولو مشین دا اللہ دین چارا واغستا سوک کے ناستا نا غفلت دے او خمزیدار جینا کئی علکان اغلالل دا مسلمان کور کی اگئی دا ہندو اثر واغس دا مسلمان کور کی اگئی دا سکھ او دا یہودی دا نصرانی اثر واغس او مولیان والا پیدا کرو پدی شکل کی چاہی تو گھٹ گھٹ جلسے جوڑے زیڑ پٹ کے ہوا ہے او خلق گمراہ کئی پادری راولی پانڈت راولی متغی راولی
او چې کله منبر ته خېږي نو تر استنجا نه ګورې مخکې لاړ نه شي اوس تش وایه چې استنجا باندې د ځان سرمنې لرې کوي او تش وایه چې بس یاره جي موس چې دې وکړه که نه بس اته واړه چې دروازې د در جنت ته خیرې کولاو دي دا فضایل وایه دا ورته مه وایه که موس دې وکړه ګورې عقیدې د توحید سره که موس دې وکړه عقیدې د سنت سره دا ورته مه وایه بس موس عقیده د توحید او سنت او بایکاټ د یهودي نه دا ورته مه وایه پادری سره ورله جوړه کا پنډت سره ورله جوړه کا مطغي سره ورله جوړه کا او سیاسي لیډر هغه دکه خلکو ته ښایي چې تاسو څه کوئ نو څه هغه کوئ خو ماله صرف پټ پکار دی وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ دَيْلَرَ دے عذاب رسوا کونکے د ذلت والا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب دا بعد بالاعتراض